نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. عزیزانو فضلاو او دما محترمو قدرمنو درنو مسلمانانو رو پدې موقع باندې عموما هم داسې وي چې د درس بخاري په ختم کې دغه درسي خبرې د مقصودي وي او مطلبي وي. دویم بیا د حضرت مفتی صاحب دا برکاتهم العالیه دا غي د قیمتي خبرې ارشادات فرامین دا موږ لپاره لویه تحفه ده او بیا خصوصا سکال چې حضرت باندې بیماری راغله او هغه نومې وړوکې او د هغې بیمارۍ لیکن د هغې دردونه صدمه تکالیف ډېر زیات او د هغې تر صحته پورې ما ته هم پته ده. دا د الله جل شانه ډېر لوی عظیم احسان دی چې الله پاک حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه ته صحت ورکړي. امید ده انشاءاللہ چې کوم تکالیف پټي اوس هم جاری د پاتې دي خو الله پاک به صحت ورکړي او مکمل به انشاءاللہ صحت یاب شي. زه دې موقع باندې دا خبره عرض کوم چې د دنیا کې ډېر خلک وخت دی لیکن بعضی شخصیات او بعضی هستی داسي چې د هغې وجود او د هغې هستی هغه در کمیاب نه بلکې در نایاب وي. یو داسې موتی او ملغلره چې هغه ناویا طیبي نه او زه بلا مبالغه د خپل سوچ خپل رائے مطابق دا حضرت وجود داسې ګڼم. دا حضرت ارشادات او د دې اقوال هغه موږ لپاره مشالې راغلي. د کشمیر ته لاړم، هلته په مختلفو ځایونو کې مجالس وشو او بیانات وشو. هغې کې یو ځای کې چې کوم مختصر اجتماع وه د حضرت دامت برکاتهم العالیه د تربیت مطابق چې څنګه دی ذکر موږ ته ښولی او هغسې مجلس ذکر هم شو د بیان نه وروسته او په هغې کې د کشمیر تقریبا واړو لوی ټول علما جمع سوا د یو کس نه چې ما پېژندو هغه په دوره باندې هغه معذرت کړی و د راتلو. تقریبا 150 علما کرام د عوامو نه علاوه په هغې جمع دي. کشمیر دومره غټ ځای نه دی لکه زموږ د ملک په شان. بیا په هغې کې مقبوضه کشمیر جدا دی او آزاد کشمیر جدا دی. نو هغه خبرې چې ما کوم یو کې هغه حضرت دامت برکاتهم العالیه
د تحریک چې زمون تحریک ته تحریم ایمان او تقوا هغه کې مختلف اصول لی هغه کې سلور اصول هغه برنا کې چې هغه مونږ دلته زده کړی دي. ما الحمدلله د ډېر استادانو سبقونه ویلي دي. په بنور ټاون کې مې سبق ویلي دی. هغه نه مخکې مې د کلي استادانو سره سبق ویلي. مولانا حسین احمد مدني رحمه الله شاګردانو سره د ما استاد محترم بنیادی مولانا عبدالحنان صاحب د جهانګیري د مولانا مدني صاحب شاګردو یا په کراچۍ کې مختلف اساتذه الحمدلله ما سبقونه ویلي دي. د علماو تلمس مې اختیار کړی. لیکن کومې خبرې چې موږ دلته زده کړي دي نو دا دغه وخت کې د امت لپاره انتهایی ضروري دي. یو نیم سل علما په هغې کې داسې جید علما چې زه څه وخت لاړم نو هغه ټایم کې یو عالم تقریر کولو نو ما اړه کې وایي چې ما ته خو داسې تقریر نه راځي. زه چې تقریر کوم نو دا علما به د غوږم کېدي او که نه زموږ په دغه انداز دی. لیکن هغه خبرې هغه علماو سر سنډلو او اصول چې بیانېدل هغه زما د خپل طرف نه نو هغه د حضرت وضع کرده اصول دي چې بعضې حضرات علماو چې هغه دنیا نه اوس هغې تشریف وړی دی هغې باره کې هغې فرمایلي چې دا الهامي اصول دي دا الهامي خبرې هغه ما وکړي نو علما هلته په دوو ډلو کې نن سبا تقسیم شوي اختلاف پکې پیدا شوی. هغه علما وویل چې تا ته د الله جل شانه جزای خیر درکړي شکریه ادا کړه د بیان نه بس چې تا خو زمونږ سترګې خلاصې کړي مونږ یې د تیارو نه راوویستو رڼا او آینده دپاره به مونږ ډېر خیال کوو په دغه معاملاتو کې. هغه دغه وی چې په امت کې اتحاد او اتفاق د ټول دین نقشه تزکیه نفس او د خپل ګرد و پیش د ماحول اصلاح او بیا د اتحاد او اتفاق اصول د علماو دپاره څه دي د هغه حضراتو دپاره څه دي چې د چا په اوږو باندې د امت پیټی پروت دی. نو دغه وخت کې زما عرض دا دی د ټولې مجمع ده په دې کې علماء کرام هم شته طلبا هم شته مشایخ به هم وي خصوصا د کربوغې شریفې چې څومره دیهات دي او کلي دي د هغې خلک چې د دې شخصیت قدر وکړي د حضرت مفتی صاحب قدر وکړي د حضرت قدر وکړي او اسې د یو عالم احترام او قدر هغه ډېر زیات ضروري. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان کس دی بنو هاشم رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او صغر سنی کې او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یووړ یو قول لري چې 10 کاله عمر یو په خپل د هغې وینا دویم دا چې 14 کاله عمر یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو پس د هغې نه بیا د صحابو نه علوم اخیستي مختلفو صحابو مشرانو څخه بتلو هغې څه به کېناستو د هغې نه به علم اخیستو لیکن انداز یې څه دومره قدر د علماو د هغه په زړه کې د عبدالله ابن عباس صاحب چې د هغه تفسیري اقوالو نه اوسم تفاسیر د مفسرینو خالي نه دي چې کوم یو مفسر تفسیر د قرآن پاک لیکلی دی د عبدالله ابن عباس صاحب تفسیري اقوال پکې شته. هغه عبدالله ابن عباس صاحب یو ځل لاړو ابی ابن کعب رضی الله عنه ته چې اقرأ الصحابه د هغه نه څه اخذ کولو دپاره وخت داسې دی چې سخته ګرمي ده د غرمې وخت دی سور نور دی سرې شګې دي هغه ټایم کې سړکونه نه وو پخې لارې نه وي ابی ابن کعب رضی الله عنه په کور کې دی دننه عبدالله ابن عباس صاحب لاړو او د ابی ابن کعب د کوڅې دروازې سره کېناست او دروازه نه ټکوي دروازه نه وایي ور نه ټکوي ناسته سور نور کې په څه طریقه باندې ځان ډډې ته کړی دی شګن پې پروزي په خپل وخت باندې ابی ابن کعب رضی الله عنه د کور نه ووت چې داسې دروازې خوا کې وکتل عبدالله ابن عباس صاحب ناست ورته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی ته دلته کې څنګه ناست او تا به خامخا ما سره څه کار نو ما ته دې ور ونه ټکولو او دا یې لاسه کې چې تا به زه را بللی وی خپل ځان څخه زه به هلته کې درغلی
عبداللہ ابن عباس سے بتوئی چې الله نه مې دروازه ټکوله نه مې تر اغوستې ځکه چې ته عالم یې او زه ستانه د اخذ کولو دپاره راغلی او العالم فی الناس کالنبي فی امتی العالم فی الناس کالنبي فی امتی عالم په خلکو کې داسې دی لکه پیغمبر چې په خپل امت کې او بیا دا آیت وړاندې وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې الله جل شانه فرمایي چې الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم کوم خلق چې د دیوال شاته او کوڅه کې او بلاره کې ولاړ تا ته وی چې اے محمد اے فلان کی روزه دای کی د دې خلکو عقل نشته الله فرمایي د دې خلکو عقل نشته خپل ذات لپاره نه د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم لپاره چې هغه بشر دی او الله جل شانو په خپل جوړ کړی دی او دا الله مخلوق دی داغه په شان کې فرمایي چې تا ته څوک چې وباسي چې فلان کی روزه د دیوال شاته بهر نو د دې عقل نشته لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم اگر یہ لوگ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف تشریف لے جاتے یہ ان کے لیے بہتر ہوتا لکان خیر لهم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا عبداللہ ابن عباس سے وہی ذکر ماتا تورن ٹکول نہ میں دروازہ ہوا نہ میں آواز ہو چت بخبل باندې روز بتانا تپوس او بیا داسې شخصیات زمونږ چې څنګه زمونږ وخت یې زمونږ زمانه ده په دې وخت کې داسې شخصیات د دې قدر انتهایی ضروری دي انتهایی بیگا څخه علما راغلي دي گاوند ملک افغانستان تقریبا 12 کسان غټ غټ علما هغه چې ملمسته چې سړی سره وباسي هغه متروي استلناس ته خبرې مو کولې یا ما ته وایي چې د دې دارالایمان نوم ته دارالایمان والتقوا ولیخي قلار خلق علما یې په قلار ته پوس کولو ما ته وایي چې دا زموږ د تحریک نوم دی تحریک ایمان او تقوا دې پسې شاته څه پس منظر دی په طریقې ته پوس کولو ما ته تحریک دی دا د تحریک وی د تحریک څه پکار وی څه منشور څه اصول څه دستور تاسو شته او دا ډېر عجیب خبره وکړه چې څومره موږ د حضرت دا اوریدلې مختلفو مجالسو کې او د نورو اشایخنا اهل علمنا استادانو چې کوم خيار خلق دي دا غي تصانیف تالیفات او کدا خبره درځي چې کوم تحریک بنیادی خبرې دي اصول نه لري هغه ناکام شي او خيار خلقو بیا تمام دغه اصول چې کوم نه بیان لغنی وضاحت او تشریح سره غي روټي خوړل او دغه سناس ته ما ته بیانو خصوصا د سلور اصول کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچیں عقیدت و محبت کے پردے میں شرکی افعال و اقوال سے بچیں تحقیق کے پردے میں خدرائی اور تنقید سے بچیں اور دین کے شعبوں کو تقابلی انداز میں پیش کرنے سے بچیں دین و وضاحتوں کو اخبل جب آئی بھی شدہ ہٹی رہی عجیب خبری زدی خمون ته پته نه ما ته تاسو وړو ته ټولو ته پته ده تاسو کې واځي حضرات ته پته نه هغه ټول راځي بهر حال دغه وخت کې ما دا سکول زما عزت مند شي د داسې حضراتو قدر کول ضروري دي دویمه خبره زه تاسو ته دا وکم چې هغه د دې سره تړلې ده چې نن سبا قرآن کریم شته مدارس شته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته هغه په کتابونو کې درج دي الحمدلله او حلقې د درس او د تعلیم او تعلم شته لیکن خلق گمراه کیږي ولي حضرت دامت برکاتهم علی او فرمایي چې دا خلق د معتزله د خوارج د تیر شي دا مخ کی اوس الحمدلله نشته اوس د جماعتونو په شکل کې د تحریکونو په شکل کې د پارټیو په شکل کې د تنظیمونو په شکل کې نشته لیکن افراد اوس شته د دې نظریه او د دې باطل نظریو حاملین اوسم شتلې زیبل باید سره زمونږ ملاقات شوه دی چې هغه خبر د خلینا روباسي او خلا اوس پړي نه پته ولګي چې دا دغه نظریو سوچ او تیر شو فرقو کې مبتدیاو کې د دې حاملین دا کسان داسې افراد اوسم شته دا ولي سره د دې علم قرآن کریم شته علم شته هر څه شته د خلک گمراه کی
ډېر اسباب دي لیکن بنیادی 3 خبرې دي تاسو ته زاغزار یو دا چې د شریعت د مقاصدونه او د شریعت د آدابونه جهالت لريواله چې سړی پوي الجهل بمقاصد الشرع و آدابه جهل بمقاصد الشرع بعض خلق د شرع ظاهری نصوص دکی لیکن مقصد مراد د شارع او د نص هغه باندې پوي نشي دا غیب د وجه د گمراه شي بعض خلق داسي چې هغه خزدنی د سره آیات د قران کریم نه پیژني د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه پیژني بعض بیا داسي چې دا وسري لیکن مقصد ته نه رسیدي یو او دا فرقه په مخ کې کافر او فرقو کې چې تیر شوی دي نو دا مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه کافر او مشرک چې د سره اړوي سره علم وونه د جاهلیت زمانہ دویم شی چې سړی فرد جماعتونه اشخاص قومونه گمراه کیږي هغه څه شی د تحسین الظن بالعقل چې سړی په خپل عقل باندې حسن ظن کې اعتماد وکړي هم جمعه دیګری نه زه چې څنګه پوهیږم دا سه بل کس نه پوهیږي ما د حضرت مسعود سواری اوریدلی ناس تشریف فرما دي په یوازې مجالسو کې هم ما ته ځان ته یوازې فرمایلی دي چې کومه فرقه چې ګډوډه شوې ده خطا شوې ده د هغې بنیاد کې ته وګور نو یا به ډېر هوښیار سړی یا د دنیا تمه کوي تمکن سړی هغه په بنیاد کې وي په هغه پسې خلک روان شي زما وارث صاحب یو تربور دی یو ځل د هغه سره په خبره باندې شور شو هغه د تمکل خو چیرمن جوړ شوی دی او نور داسې غټ غټ عہدې ورسره وي نو والد صاحب مې ورته وایي چې ته تمقل یې هغه ورته وایي که زه تمقل ویم ما پسې به خلک نو روان والد صاحب مې ورته وایي خلک خو به خر پسې روان خر مخکې بار رواني سړی ورپسې جوخ رواني چې دا بار ته نه غورځي نو چا پسې د خلکو تلل دا دغه د حقانیت دلیل نه دی چې دا سړی په حق باندې د درست روان گمراه فرقې داسې بانیان دي په بنیاد کې چې هغه په هېڅ نه پوهېږي جاهل لیکن خلق باغ بس روان او سمجھتا هغه مړی لیکن وی نو یو شی دا دیم تحسین الظن بالعقل په خپل عقل باندې حسن ظن کول اعتماد په عیسایان دا گمراشی په دې بنیاد باندې حضرت په درس کې فرمایلی چې دوی په خپل عقل باندې اعتماد دوی سره علم لیکن په خپل عقل باندې حسن ظن هغه د وجه گمراشي او په دې امت کې د جهل د وجه نه یو هغه سړی چې هغه د علم نه ځان نه خبرې سحر او ماښام هو په دنیا پسې منډه لیکن د دین نه ځان نه خبرې د حلال او حرام نه ځان نه خبرې دا د جهل په وجه باندې خطا شي دغسې مسکین پاتې شي او یا چې کوم دی نو د عقل په بنیاد باندې چې ځان ته هوښیار وایي د په دنیایي علومو کې مخکې لاړ شي خفه کېږي ایمان پروفیسر شي یا بل یو غټ سړی جوړ شي بل یو غټ سړی دی وایي چې دا طالب چې کوم د قرآن پاک آیت باندې د ترجمه وړاندې کوي دا داسې نه ده داسې ده لکه زما ذهن کې چې څنګه پرته ده او د چا نه قرآن پاک درسن نی ویلې تلمذ د چا نی اختیار کړی دی بیا خلکو ته قرآن پاک بیانوي لیکن نه خبرې درستې کوي او پکې خطا وکړي خلک به ګمراه کړي نو عقل باندې اعتماد کول دا نه امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي العلم ما جاء من فوق علم خو هغه دی چې د بر نه راغلی د دنیا د تجارت علم د معدنیاتو د رشتو علم د ځمکې کې خدای پاک مختلف خزانې اداره وباسه دا علم ستا په مزغو کې اچولی دی چې د هغې دغه ته په خپل سوچ باندې هغه قایمولی شي د هغې اصول د الجبري اصول دي د ریاضۍ اصول دي د میتس اصول دي د مختلف اصولونو چې کوم دی نو هغه اصول دي کیمسټري فزیکس د هغې خپل اصول دي هغه اختراع د هغې د انسان د عقل نه کېږي لیکن د دین اسلام نه اصولي مسله اصول او نه د هغې یو فرعي مسله د هغې اختراع د ذهن نه نه کېږي قطعا د هغه دی چې الله جل شانو راستولی ځکه چې اسلام دین مرضي دین دی د خدای خوښ او ته چې زما مېلمه شې زه تا ته یو شی پخوم د خپل ثوابدید مطابق نو داسې نه ده بلکې ستا چې کوم شی خوښي زه هغه پوښ کوم ته به هغې ډېر خوشحالېږي او ستا د خوښې شی به سي یا چې ما مشاهده کړې او ما ته پته لګي چې مشاهده مې نه چې ته یې راته ووایې الله جل شانه
د انبیاء په ذریعہ، د کتابونو په ذریعہ، د شریعتونو په ذریعہ، او په آخر کې کتاب الله قرآن کریم چې کلام الله دی او شریعت محمدیه د دې په ذریعہ خلکو ته ویل زما د خوښې دین دا دی. دا الله جل شانه خوښه سړی په خپل سوچ او عقل سره نشي معلومولی بغیر د دین چې الله جل شانه په خپل فرمایي. ځکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې دا د ځمکې علوم دا علم نه، العلم ما جاء من فوق، هغه دی چې هغه د بره نه نازل شوی. دریم شی اتباع الهوا والاغراض النفسانیه. علم بی هر یو شی وی جاهل نه دی، لیکن دې گمراه شي او خطا شي. ولی؟ ځکه چې د خواهشاتو پسې روان شي، اغراض نفسانیو پسې روان شي. غرض د ښې جامې دي، ښه خوراک دی، ښه لباس او پوشاک دی، سورلی ده او گاڑی ده، بنگله ده او بلډینګ ده، منصب ده او عہده ده، مال او دولت ده، ده اغراض دي. او هوا اتباع هوا پسې روان شو، د هغې د وجې نه خطا شي. نن سبا به داسې خلک وینئ چې د هغه درسونه به خلک اوري، خلک به ورته کیني، په کیسټو کې به اوري، په موبایل کې به اوري، لیکن دی به قرآن کریم کې داسې خبرې کوي چې هغه به اهل علم هم ته نه کړي. حالانکه تفاسیر د قرآن کریم تفسیر اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روان دی، هغه تفسیر دی. اسرار او رموز په قرآن پاک کې روز کې پځي. کوم چې نصیحتي خبرې دي، نصایح دي، هغه ساری او سړی اهل لغت دا غي معلومول شي، لیکن د قرآن کریم تفسیر هغه د پیغمبر نه علاوه بل څوک نشي بیان کړي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الف لام میم ترجمه هم نه خولی، یو مفسر هم ځان نه بیانې چې دا تفسیر دی. کچا بیان کړي چرته نو هغه یو احتمال د ځان نه ذکر کړی دی، لیکن هغه د هغې تفسیري معنا نه ده. الف لام میم د ځان ځای خالی پرېږدي، بیا مخکې آیات ځي د هغې ترجمه او تشریح. نو د هوا اتباع سره داسې خلک به راشي چې تا ته وایي امام بخاري رحمه الله دا کتاب لیکلی دی، په دې کې دا چل دی، دا د کتو قابل نه دی، دا ګوره ایمان. او ستا په زړه کې شکوک او شبهات پیدا شي. حالانکه په تواتر سره امت اهل علم تر اوسه پورې په دې باندې را روان دي چې دا د امام بخاري رحمه الله کتاب دی. هغې کې چې چېرته د نسخې فرق دی، نو موږ ته استادانو بیان کړی دی چې یو نسخه دا په کتاب کې ده او یو نسخه دا ده. یو نسخه حاشیه کې لیکلې ده، یو نسخه په متن کې. لومړی صفحه باندې حدیث د وحی په باره کې چې کوم ذکر دی، نو هغې کې یو لفظ راځي کان یتحنس اللیالی ذوات العدد. یتحنس پسې لفظ راځي وهو التعبد. دغه لفظ چې کومه شرع اوچته د بخاري نو هغې کې لیکلي دي چې دا امام زهري رحمه الله د دې لفظ تشریح کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې حارث ابن هشام رضی الله عنه روایت کوي، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها دا هغې حدیث لفظ نه دی، هغه ټولو ته معلوم دی. په دغه شکل باندې دا بخاري مونږ ته رسېدلی، لیکن نن سبا د دې لپاره چې هلته طاغوت هغه دا غواړي، یهودي، پیرنګی، هندو، کافر هغه ته نه بریدي چې ستا دین تا سره محفوظ شي، په هغې باندې اشکالات پورته کوي. نو داسې خلک یې پیدا کړي دي چې هغه تا ته وایي چې دا قابل اعتماد نه. دا څه شی دی؟ اتباع الهوا والاغراض النفسانی. د هوا د خواهشاتو اتباع. زه مشهور شم، زه مقتدا جوړ شم، خلک په ما پسې روان شي، یا د دنیایي نور اغراض. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې دې ځای کې د دې ټولو حل دا مدرسه ده. تاسو ته د مدرسې په باره کې نیمې غنټې نه زیاته خبره وشو مولانا صاحب چې دلته څه کېږي. دا د جهل ختمولو لپاره دا حل دی. دا مدرسې الحمدلله د ملک په مختلفو ځایونو کې شته، قدم په قدم دا مدرسې شته. په دې ملک باندې د الله جل شانه دا فضل دی چې مدارس ډېر زیات دي. چې چېرته سړي ته د یو مسلې ضرورت وي، که هغه د عباداتو سره تعلق لري، که هغه د عقیدې سره تعلق لري، که هغه معاملات او معاشیت سره تعلق لري، که هغه د معاشرت سره تعلق لري، که هغه د حقوق ادایګۍ سره تعلق لري، که هغه اخلاقیات وي، د هغې حل تا ته ښیي. هغه راته ښیي چې چېرته عالم ته لاړ شي تا ته وایي. دویم شی تحسین الظن بالعقل. نو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم الله د تحریک نوم یې ښیي د تحریک الایمان والتقوا، چې ایمان د سړي مضبوط شي دی په عقل پسې بیا نه ځي، چې ایمان کمزورې شو دی په عقل پسې روان. خپل ایمان مضبوط کړي، خپل ایمان مضبوط کړي. بنیادی شی هغه د ایمان مضبوطول. شیطان تا ته بیا هیڅ نشي ویلی چې کله ته خپله قلا مضبوط کړي بهر نه غل راوړېدل دا بیا ګران شي. تا هله وایي چې ستا حصار، ستا شپول او ستا دیوال هغه کمزوري.
ایمان چې کمزورې شي بیا ګیر چاپېر نه هر یو سړی په هغې باندې دا یزید چې په دې امت کې یادېږي د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی دی د هغه دوه بچي وو د یو نوم معاویه ابن یزید ابن معاویه د بل نوم خالد ابن یزید ابن معاویه دا معاویه بچی چې د یزید دا ډېر زیات نیک دی د یزید نه پس چې خلیفه شو نو بس لږ وخت لپاره خلیفه و جوړل به زمانې مشرانو څه وکړل بیا د هغې نه پس وفات شو او دا بل چې خالد ابن یزید نو اهل علم لیکلي دي چې وړومبی فیلسوف په اسلام کې فلسفي هغه خالد ابن یزید یو ځل په یو ګرجه کې زمیانو هغې کې د عیسایانو پادري راغلی و دا ماشوم هلک و دی لاړو چا ورته ووایي چې صاحب دا زمونږ د خلیفه د امیر المؤمنین زوی دی چې ښه هغه پادري ورته وایي زه تا نه یو تپوس کوم هلکه ما ته به جواب راکړي نو ورته وایي که ما ته راضي دربېږم که نه راځي استادانو نه به تپوس کوم ورته وایي چې ښه تپوس ته نه دا کومه چې ستاسو پیغمبر داسې خبره کوي چې هغه په عقل کې نه راځي وایي څه هغه وایي چې په جنت کې به خلک خورش کي او بول و براز به پکې نه خوراک کاک به وي بول و براز به نه وایي دا ستا په عقل کې دا خو زما عقل کې نه راځي ستا عقل کې راځي دی ورته وایي چې ستا په عقل کې به نه راځي زه خو یې منم وی دلیل تا سره څه دی وی دلیل دا دی چې ماشوم د مور په خېټه کې خوراک کاک کوي او بولې براز ته نه وي هغه ورته وایي چې دا خبره خو ټیک ده ته خو ډېر هوښیار یې بل تپوس نه کوم وی هغه دا چې په جنت کې ستاسو پیغمبر وایي چې میوهدارې ونې وي چې میوه تې وشوکې نو لاندې به نورې میوې ولې نو میوه خو چې په دنیا کې وي چې باغ یو ځل ولګي میوه پخه شوه ختمه شوه بیا میوه به دوباره نه لګي بیا کال بس لګي وایي چې دا خبره زما په ذهن کې خو نه راځي دی ورته وایي چې زما په ذهن کې خو راځي وایي مثال څه دی وایي مثال دغه تورات چې ستا مخې ته پروت دی دا دی تا نه مخکې څومره پادریان تېر شوي د دې تورات حاملین چې د دې علم زده وو هغوی د دې نه استفاده کړې ده یو دوه درې سوونو کسانو دې کړي ده تم تې نه کې د دې تورات په پاڼو کې د دې په نقوشو کې د دې په حروفو کې په الفاظو کې فرق راغلی دی وایي چې نه دغسې هغه بهرحال د ایمان معامله جدا ده ایمان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان د حضرت عمر رضی الله عنه ایمان د حضرت عثمان ذوالنورین ایمان د حضرت علی کرم الله وجهه ایمان د صحابه ایمان ابو جهل ابوبکر صدیق سے او نو خبر لو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تللی او سارے واقع بیان ستاسو پیغمبر خو ناشنا خبرې شروع کړي دي تا ملګري ویسه هغه وایي چې بیګاز بیت المقدس ته تللی او بیا واپس شپه شپه راغلی ویسه یې منې ځکه چې هغه ټایم کې جهاز نو موټر نو لارۍ نو او ورته وایي چې زما ملګري دا خبره کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه غټې خبرې ما منلي دا به معمولي ده وی څنګه وی هغه وایي چې ما څخه د اسمانونو نه بره نه وحي راځي په آن کې په لمحاتو کې فرښته راشي وحي ما ته راړي بیا لاړ شي نو زه هغه خبرې منم نو دا خو د دنیا معامله د بیت المقدس ته الله خو دومره غټه خبره نه نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې نن سبا مدارس ډېر دي الحمدلله او مختلف ځایونه اتباع الهوا علاج هغه هم دلته کېږي په کربوغه کې او دلته حضرت چې دا تاسو بهار ویني او د هغې په باره کې دا څومره خبرې مخکې ذکر شوې دا ړومبی نه وه ړومبی تحریک و د حضرت خپل مزاج هغه دا دی چې امت کې اتحاد راشي دین امت ته وړاندې شي امت یو موټی شي په ایمان کې خلک مضبوط شي په تقوا کې مضبوط شي د شیطان او د طاغوت والو ټولې لارې مسدود شي او د مسلمانانو د ملت اسلامیه د امت مسلمه قوت چې کوم تقسیمیږي چې هغه ټول یو غون شي اصل کار ده مدرسه بیا وروسته جوړه شي دا اضافي فائدہ ده پاره زما عزتمند عرض میں دا دے یہ جتنے بھی اس مجمع کے اندر علماء کرام بیٹھے یا دور دراز سے مہمان آئے ہیں تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے وجود کو غنیمت سمجھے نعمت سمجھے بہت بڑی نعمت ہے ان کی قدر کریں جتنا استفادہ اسے حاصل کر سکتے ہیں میں نے جو واقعہ کشمیر کا بیان کیا یا دوسرے علماء کرام کا رات کو جو افغانستان سے آئے تھے وہاں انہوں نے وعدے کی میرے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے اور اس جگہ سے استفادہ حاصل کریں گے بیان کربوغیری رونو ته درخواست چې هر کال د دې ځایه تاسو ته حضرت په خپله نه وایي موږ راته دا چغې وو چې د دې نعمت قدر وکړئ او دې ځایه استفاده حاصله کړئ هسې نه وایي د ډیوې د لاندې تیاري هغه کیسه وشي چې
چې ډیوه هوګیر چا په ځای روښانه کوي لیکن غلان دې زیات تیاری نو تاسو په کاربوغه پاتې کېږي او د دې سره تاسو محروم پاتې شئ دا بل لوی محروم کیږي الله جل شانه دې موږ ته د حضرت د افاداتونه د دې ارشاداتونه د ریزاینا د مدرسې نه د تحریک نه د خانقاه د ډېر استفادې غوښتو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله